السلام علیکم ورونو دا ویډیو ټول وګورئ کوم مرګري چې په دوبۍ کې دي او ما تاسو ته چغې والي او ویډیوز مې جوړ کړي چې په دوبۍ کې کوم مرګري دي نو تاسو خپل 15 ورځې پوره کړئ او بیا سعودي عرب ته راځئ نو بیا څه مسله نشته نن په بارډر باندې ډیر شي کسان نیولې شوي دي ځکه چې هغو ته ایجنسو والا هلته ویلو چې مونږ به تاسو دوبۍ ته لاړ شو او د دوبۍ نه بیا مونږ تاسو 3-4 ورځې پس مونږ تاسو به بس کې به اړو ګورئ د سعودي حکومت اعلان کړو د پرون د جوازاتو نام چاته په ټویټر باندې تپوس کړو چې کم کسان په پاکستان انډیا کې دي یو سعودي تپوس شوی چې زما ډرایور دی او هغه دواړه ستنې هم کړي دي په انډیا کې هغه راتلی شي واپس کړنو هغه ته باقاعده جوازاتو والا جواب ورکو چې نه هغه به راځي لیکن 14 ورځې په بل ملک قرنطین کېږي بیا به راځي نو تاسو ته ما ویلي چې مه کوئ داسې لیکن والله اعلم 8-9 میاشتې تاسو پاکستان کې تیرې کړئ لیکن صرف 14 ورځې تاسو په قرنطین کې نشئ تیرولی او تاسو باندې دومره تعدید نو دا نقصان تاسو چاته ورکوئ ځان ته ورکوئ 14 ورځې بهر تیرې کوئ په دوبۍ کې تیرې کوئ په قطر کې تیرې کوئ او بیا تاسو انټري وکړئ دا خو دومره زر تیریږي یار ګوره ګورنمنټ باقاعده دلته اعلان کړی دی چې په کوم ملکونو باندې پابندي ده نو هغه به 14 ورځې په بل ملک کې تیروي نو یاره ولې د حکومت ولې دماغ نشته ته چې کله په دوبۍ کې انټري وکړي د دوبۍ په ایرپورټ باندې ته چې کله هلته دخول ولګي او بیا ته دلته د سعودي عرب بارډر ته راځي په بارډر باندې راځي په ایرپورټ باندې راځي او هغه ستا دخول هلته په سیسټم کې چیک کوي چې تا دوبۍ کې دخول کله کړی دی اوس دلته د دوبۍ نه خروج کله کې ستا کله شوی دی او سعودي عرب ته ستا انټري کله ده نو هغه ولې دومره نه پوهېږي یار لږ دماغ تاسو وجنګوئ دا مونږ چې دا دومره زه تاسو ته وایم دا دومره ویډیوز چې زه جوړوم او تاسو ته وایم یار دا ستاسو د فایدې دپاره وایم چې تاسو ځان د نقصان نه بچ کړئ جرمانه ده پکې جیل دی پکې او بلیک لیسټ کېدل دي پکې نو هلته تاسو دومره قرضونه کړي دي او دومره په قرضونو باندې راغلي نو دا نقصان چاته دی لږ سوچ وکړئ یار لږ سوچ وکړئ د خدای دپاره یار